دا مراد قرآن کنتم خیر امتن تاسو بہترین امت لے وآتیناہم بینات من الامر ورکڑیو ما دی بنی اسرائیلو کے پیغمبران چلی گلی شو دلائل واضحہ دا امرنا فما اختلفو دی اختلافو نکو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس لاغنا چی دی تراغ علم خب پوشو بغیم بینہم دا جہت تا بغاوت نا پا ما بین دا دی دا باغیان دی متعصبین دی متعنتین دی کجرو دی دا دی کفر جحودی دے عنادی دے دا جہل پوجن دے ان ربک یقضی بینہم بیشک رب تا فیصلہ کی ما بین دا دی کی عملاً پرد دا قیامت علمی فیصلہ خود دنیا کیسے ویدا عملی بال تکی فی ما کانو فی اختلفون پا آغا امر کے دی پا اختلاف کو دا امر دا دین ثم جعلناک علی شریعت من الامر پس تاغینا اگردو ما تعالی را پیو شریعت بانی پیو طریقہ بانی من الامر دا امرنا تمیو لے گلی تابانی میں کتاب نازل کو تادا پار میں قانون نازل کو شریعت میں نازل کو فاتبعها تابداری کو دی شریعت ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون اور تابداری مکوا دا خواہش اغا خلق چاند پوئی ناپوئی پس مروانی دا تعلیم نے امت تا دنی حضور دعوت دی تابداری نکو ذکر دی مثال درون دے دا بیل مثال مثال درون دے اور ان چرون پس روان شی اخرمات شی دندان چرون درون پو گلاس کی دی دوارا کند تا پریوزی ام دے پریوزی مغا پریوزی اچھا درو پو گدے لاس کی خود نا خروغ دے آبا خیال کئی کند نمازان ساتی نبست آغا خونماتی نبد آغا خونماتی انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا بے شک دغا نا پوی خلق دفنشی کولستان دا اللہ دا حکم نا حیث شے غناءً قلیلاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْدُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْدُ ظالمان چی دی دا بعض دوستان دی دا بعضی پکور کے اب پخپل پلکار کیو بل سر دوستی دا جوارگرو پا جوارے کیو بل سر دوستی دا شرابیانو پا شراب خورے کیو بل سر دوستی دا نورو گناہگارو پا نورو کیو بل سر دوستی دا خدا کا دوستی بے پا دشمنے بدلی گی واللہ ولی المتقین اللہ دوست دا متقینو دے دا پرہیزگارانو دے دا خدای دوستی خود پیدار دا دی دا دوستی نا پائیدار دا هذا بصیر للناس وہدم ورحمت لقوم یوقنون دا بیان دا شان دا قرآن پاک میں دا قرآن پاک بینائی دی دا خلق دا پارا بصیر جمع بصیرت تا بینے دا زرط ہوئی دا سبب دا بصائر دا پارا وہدن او ہدایت تے ذو ہدن یا ہادین یا عین ہدایت ورحمتن اور رحمت تے دا چا دا پارا لقوم یوقنون اگا قوم دا پارا یقین لری ظالمان لکی اللہ خسارہ لا زیانہ و تاوان دوس اللہ تعالیٰ تفریق ما بین دا محسنین و دا مسیئین ام حسب الذین اجترحوا السیئات ایا گمان کی اگر کسان کی کسب کی دا سیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا دی با اگردو پشان دا اگر چاچ مومنان دی و عمل صالحہ عمل کی دنے کو دا سی وئی نا سواء محیاہم و مماتہم پہال کون دی کی چی برابری اگر جن دی و مرگ دی نا جن کیوں فرق دے داغی جن چرے دا بغاوت جن دے دا دی جن دا طاعت جن دے داغی جن چرے دا معصیت جن دے دا دی جن دا طاعت جن دے داغی جن دا کفر جن دے دا دی دا اسلام جن دے اور دان الممات دائم برابر نہ دے
مرگ وقت ته نفس الطیبه ویل شي، د طبیعت نفس الخبیثه ویل شي. خبیثه نفس راوزا بل طیبه نفس راوزا. ساء ما يحكمون، بد دغه چې دی حکم کوي. نو دا سوان په معنا د استوان دي، استمان مستوین دي، د حال واقع شي. کم قرات دي چې سواء دي، التدا خبر مقدم دي، محیا ماتم مبتدا مؤخر. دا درېم رکوع شروع کیږي د سوره جاسیه نه. د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبل بیان الفریقین وبیان التفرقه بینهما وهنا اذن كذلك. دلتم دو فریقه بیانی او پمیز کې تفرقه بیانی. دا ما قبل کې بیان دلائل التوحید، دلتم بیان د دلائل التوحید دی. الته کې بیان د بصائرو، دلتم بیان د بصائرو دی. د دیرو کو خلاصہ بسبب ترک اتباع کتاب اللہ تسلب الفطرۃ السلیمۃ، په سبب د پرې خودو د اتباع د کتاب الله سره سلب شي فطرت سلیمه، نو د فطرت کې بیا مسخ راشي. والتذکیر ما بعد الموت، او تذکیر دې به ما بعد الموت. وبیان بعض دلائل التوحید، بعد دلائل التوحید من لا بیانی. وبیان الدهریین، کدی که بیان د دهریانو هم دی. ورد علیہم، او رد په دی باندې. ذکر د الله د توحید مسله، د الله د وجود مسله چې دا د عقلی ده. دې کې ضرورت ته بیان نشته، هیڅ نوی نه ځان ته خو دې وګوري. من عرف نفسه عرف ربه، چې څوک ځان نه پیژني رب هم پیژني، چې ځان نه پیژني رب هم نه پیژني. دیو جن وی ولو لم يرسل الله رسولا ولم الكتابا لوجب على الناس معرفة الخالق بعقولهم. کالا بالفرض پیغمبران نوے لے گلے، کتابونه نوے نازل کړي، نو په خلق باندې با تعقل سره معرفت ته خالق واجب. دا د الله د وجود او توحید مسله عقلی مسله ده. گر انبیاء ہم نامدی نے شرع بودی در جہان، بر خلق ہم واجب شدی ایمان بخالق مقتدر. توفت و نصیح ملام داویلی دی کہ خدای پیغمبران نوے لے گلے، نے شرع نازل کڑے، پا خلق با ایمان واجب پا خالق مقتدر بان. پا دی ہر سڑے مکلف تے. دا د دې رکوع خلاصه ده. وخلق الله السماوات والارض بالحق، پیدا کړي الله اسمانونه او ځمکه په حق سره. لتدل على قدرت الله تعالی، چې دا دلالت کوي په قدرت د الله تعالی، په وجود د الله تعالی، په توحید د الله تعالی په حق سره. ولتجزا، او چې جزا ورکړي شي کل نفس، هر نفس ته، بما کسبت، هغه چې د کسب کړي. وهم لا یظلمون، په دې به ظلم نشي کولی په زیاتی د بدۍ په کمی د نیکۍ سره. اوس الله په هغه چا باندې انکار کی چې څوک د هوا تابع دی، عبد الهوا دی. ډیر قسم بندگان دي، عبد البطن دی، عبد الدرهم دی، عبد الدینار دی، عبد الخمیسه دی، او عبد الهوا دی. ایا پس هغه څوک چې نسلی الہ لره هوا،
د الہ هوای بس په هوا پس روان دی بس چې هوا وته سوی هغه کوي وأضله الله على علم او دې الله بلار کړي سره د علمنا ځنې سړی پوي سره د پوي نسترګې پټي کی سړی جزانو د کیا سو کوي خولې شي بیا وختم على سمعه وقلبه او مهر والی الله د په سما په قلب باندې پړ باندې وګونه کان دی حق نه وړي اړې کون دې حق ته نکوزي وجعل على بصره غشاوه او ګرځول دې پستر ګو د دبانی ګرځولي پردا دې د پر جواب استفهام موجود دی ايهتدي هو دا سره هدایت مونږ شي نشي مونږ اور پسې قرینه ده فمن يهديه من بعد الله سوق دې ته هدایت کی پس ته هدایت د الله نه او پس ته ادلال د الله نه د خدای د ادلال لرستو د څه هدایت نشي کول افلا تذکرون نو تاسو پن ناخله بلکې واخله دا رد د دهریانو د کمیونستو وقالوا وایدا منکرین ما هي الا حیات الدنیا ند دا حیات مگر حیات زمونږ د دنیا قربا نموت و نحیا مړو جم دي کیو پیدا کیو ما رکنا الا الدهر نه هلاک مگر عمر زمانہ مونږ هلاک زمانہ بتاسو سه هلاکی زمانہ پخپل حادث ادا بی شعور ادا بی علم ادا نو بسنګ تاسو هلاکی وما لهم بذلك من علم نشتا لر پدی باندې سا علم انهم الا يظنون ندم گردی گمان کے ظنون ظنن گمان داتش د گمان خبری دینو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ دا د دې هغه باطل عذر لنګ عذر ذکر کړي کله اوس بدی باندې آیاتونه زما بیناتن کې واضح وي ما کان حجتهم نوی حجت دی اللہ ان قالو دغه اسم مؤخر دی د خبر مقدم دی مگر دا قول دی ائتو بآبائنا راتو پلانونو سره احیا انجم دی پلانونو برا جم دی کوي کنه چې راتو چې دا حق دی ان کنتم صادقین کا تاسو رښتینی قل الله یحییکم ثم یمیتکم تو اللہ بتاسو جم نکی اللہ ببیام رکی استاسو ثم یبعثکم الى یوم القیامت بیا بتا جمع کی روز د قیامت تا نو فیجازیکم ملتب جزا در کئی بیانو داس غام لارب جے ایک شک نشتا لے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر د خلقوں نہ پوئیگی نہ د قیامت نے انکار کی د قرآن نے انکار کی د اسلام نے انکار کی د نبی اسلام نے انکار کی دا سلورم رکوع شروع کیگی د سورہ جاسیہ نہ د دی رکوع مخ کے سرا د عربت مناسبت تے مخ کے بیان د قیامت ہو اور دلتا تفصیل د روز د قیامت پا بیان د فریقین سرا او داغی دا عاقبت سره دا مخ کی دلائل توحید و دلتوم دلائل توحید دی دا دیرو کو خلاصہ المستہزئون بآیت اللہ تعالی یحرمون من رحمت اللہ تعالی کم خلق چی ٹوخ کی دخدے پیاتونو پوری دی بمحروم اید رحمت اللہ نا ویدخلون النارا دلانت زیتا بداخلی گی چغور دے جہنم دے وَإِذَنْ فِي الدَّعْوَةُ إِلَى الْقُرْآنِ بِالتَّذْكِيرِ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ
دا لپدی کی دعوت تا قرآن کریم تا پر تذکیر بما بعد الموت سرا و بیان انکار المنکرین عن الساعت او بیان دا انکار دا منکرینو دے دا قیامت نو بیان عاقبتهم او بیان دا عاقبت تا دی و بیان مقابلیهم دا مقابلین چی مقرین دا ساعت دی او بیان دا عاقبت تا گئی سوک با پر رحمت دا اللہ کی داخل شی سوک با دا اللہ پر غضب پر مقام کی داخل شی دا دی رکوع خلاصہ دا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خدای لد بادشی دا اسمانو دزمکو دا طول مالک اللہ تعالیٰ دے ازمکہ کو تصرفات دا خلق چلی اسمان کو دکانے چلی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ پار چودری کی قیامت یوم یخسر المبتلون فدغرت بد زیانمن وی مبتلون ننم زیانمن التب اظہار د خسرانو شي آتاوان به احکار شي ګټه بیداد کله معلومیږي دکاندار چې ګټه بیداد کله معلومي حسابو کې ماخام نن میں دونه وټکو شو دونه پکې ګټاو شو دونه پکې تاوانو شو دلتم پتہ بلگی د ګټه او د تاوان د حساب دا حساب کتاب وشي بیا و پتہ ولګي وترا کل امه جاسیه دا هول د محشر د دروازه وی به هر امت په ګوډو باندې سمناسب هم د هیبت نه نشي کولی کل امه تدعى الى کتابها ہر امت بڑی کتاب تو پلتا کتاب دا اعمال ہوتا وَيُقَالُ لَهُمْ مرتبویلشی الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تا جزا در کل جزاء ما کنتم تا جزا دائی تاسکم عمل کو ابدل در کی گی بس دخپل عمل نتیجہ دا شیخ مزان سر راوڑے تیار تو خدا کنا مسافر روان دی پلارے چازان لچرک شروع کرے دے خپراٹی دی ور سرا دابل دور وشو ڈوڑے راغستے دا او چه دینو بطک کے سر شملی دی بل غریب تشپانے دی اسمو سر نشتا دادی چخپل گوٹر اپران زینو داوتا حیران حیران گوری اذا انت لم ترحل بزاد من التقا ولاقيت بعد الموت ممن تزودا ندمت على الا اكون كمثله وانك لم تزود كما كان زودا چکم خلق غخپل غټو تر پرانسته چې د توخې د دنیا د عمل نیک دا بل بوي چې ما سره خو منتظامو مولدا توخه نه راوړه ځان سره مونږ سره منتظامو د خپل کار روان ک خمدیدار خوراک کې دیو تغریب ټک ټک ګوري دغه سی مثال د دنیا دی دغه سی مثال د آخرت دی اللہ فرمائی ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق دا زمون کتاب دے دیوان دے دفتر دے دلالت کی پتا سو په حق سرا مراد د نطق نه دلالت الحال ناطقه ادالت انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون بیشکا مونږ لیکل یعنی امر مکو په لیکلو سره ملائکو ته هغه چې تاسو کوم عمل کو بس هغه لیکلی دی بس کل صغیر و کبیر مستطر ہر ورکوٹ عمل او لوی عمل دا لیکل شي فاما الذين امنوا دا فاز پر تفصیل شو دا تفصیل د جزا ده پسر کیا کسان دی چې مومنان دی عامل الصالحات عمل کې د صالحاتو فیدخلهم ربهم فی رحمته داخل دی لرب پر رحمت پل کی دی ځان سره تو خوړې دا بس کار برابر دی ټیکټ وسره شته دی
गाड़ी की टिकट नहीं नु बस دا سړی کله یو ځای پټي کله بل ته وي ماله ټکټ راکا بل ته وي مونږ یو ځای ته تلو چې کم ځای و کراچۍ کې رښتیا یو ځای ته روانو یو کالجي هلک و هغه له چا بل چا ټکټ ورکړو بابو چې راغی چې ورته وکتل نو بس ای کوزو پولیس ته حواله کړ ہندوستانی موت د کم ځای نو زه د سهارنپور یم ما ویل ښه سهارنپور کې د کمې محلې یو محله یاد کړه یو محله تیر ماران د هغه شلندې به یې جوړول ما ورته ویل چې ته مظاهرلوم مدرسه پیژنې نو وایي مجھے معلوم نہیں یہ دلتا پیدا شو ہاں غریب مظاہرون نہ خبر بیا ما هغه بابو ته مینتو کو ما ګوره دا انساني همدردي ده او دا غریب دی د اوس کوز کې دی بیا څه کوي غریب سره کرایه هم نه وه ما ته وایي چې ته هم انساني همدردي وکړه که نه بس زه به وکړم که نه یو 10 روپۍ ما ورکړې بس هغه بیا بابو سړی ښه ونه پرېښود بیا د ما ته ویل چې ما ته پته راکړه ناظم آباد کې زما چې دی نو ځای دی او کور مې دی نوم مې ورسې ولیکل ته به هلته راځې ما ویل ښه زه خو بیا ډو سم نه شم تلو ته دی بیا راغی د ما وله پته ورکړې وه چې زه کوم ځای وم هلته راغی بیا هغه پیسې راوړې ما به دا ما هغه دپاره نه درکړي بس 10 روپۍ دي او ته د ما سهارنپور کې ما مې کم از کم 3 کاله تېر کړي ازنګ مرګره چې نو هغه په تیرمارانو محله کې امام و د توریو مولوي عبدالعظیم اوس واپس هلته امام نو دا څوک به د الله د رحمت په ځای کې داخل شي څوک به د زحمت په ځای کې داخل شي بې ټکټ سړی بیا دقه شي ذالک الفوز المبین دا ډېر لوی کامیابی دا یو قسم خلق شو ټکټ والا شو واما الذین کفروا هر چې کافران دي یقال لهم ته به ویلی شي افلم تکن آیاتی تتلی علیکم تا تم نو آیتونه زما په تاسو لوستی شو درته ویلو چې ایمان راوړئ نیک عمل وکئ د سفر ټکټ ځان سره تیار کئ دی درته نه ویلي فاستکبرتم تاسو تکبر وکړو او دغه شی مو تیار نه کړ وکنتم قوما مجرمین تاسو مجرم قوم وئ د دغه منجام شي وإذا قيل چې کله وویل شي ان وعد الله حق بشک وعده د الله حق ده والساعة لا ريب فيها قیامت شک نشته پدې کې چې راځي با قلتم تاسو ما ندري ما الساعه من نه پیژنو چې قیامت لا څه شي دی ان نظن الا ظنا من ګمان نکو مگر ګمان حقیر دا الا ظنن استثناء د ظنن د نظن ظنن معلوم دا استثناء د نفل نه ده منا ان نظن الا ظنن حقیرا دا استثناء شلا ان نظن ظنن الا ظنن حقیرا دا استثناء د مقید شه د مطلق مبرد وای ان نحن الا نظن ظنن کلام کی تقدیم تاخیر نہیں من مگر گمان کو گمان التستثناء د نفس نه رانغلل مانا مستيقنين من نہیں یقین لرون کی وبدا لهم سیئات ما عملوا زیر بیتا بدای دا اغی چی دی عمل کری اخبر بدای بو تعمل نامه کې ښکارش وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون نازل بشری باندې اور په استهزاء کولا هغه سده چ عذاب دی وقیل لهم
وقیل ویل بشدیتا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا، نن منگ تاسو پرید نترککم فی العذاب، پریدو منگ تاسو پا عذاب کی، لکه تاسو یې کړي وا لقاء درست تاسو چې دا ده په خدای خو نسیان نه راځي. ومأواکم النار، زید پناست تاسو اور دی. وما لکم من ناصرین، نبی تا د پاره امداد کوونکی په تقلیل د عذاب یا په دفع د عذاب. داولی ذالک بانکم اتخذتم آیات الله هزوا، دا په سبب د تاسو نو آیاتونه د خدای په محزوا بها ټوک مر پورو ټکو. وغرتکم الحیات الدنیا، تا دوکا حیات دنیا، تا دا ہمیشہ بدا مزی، ہمیشہ بدا چرچی. فالیوم لا یخرجون منها، نتاتو نشے استید دی جہنمنا، ولا مستعتبون، نبش دی استید جہنمنا ولا مستعتبون. دلتا اس سے کم دینو التفات راغی دا خطاب نغیبت، او نه بدینه طلب کول شي د رجوع چې دنیا ته واپس لړ شي او توبه وباسي او نیک اعمال وکړي. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. پس خدای لره ثنا ده په اتمام حجت سره په منکرینو باندې چې رب د اسمانونو دی او رب د مځکو دی او رب د عالمینو دی. وله الكبرياء في السماوات والارض، خدای له لوی دا پاسمانو کې پزمکو کې. والعزیز الحکیم، الله صاحب د عزت او د حکمت. دابل سورت شروع کی دی ته سورہ احقاف ہوئی. احقاف دیو کند نوم دے وادی احقاف یادیږي. ټول سورت په دینم اونامول شي سورۃ الاحقاف. دا شپږ څلوېښتم سورت دی په اعتبار د جمع، شپږ شپېتم دی په اعتبار د نزول. سورہ جاسیہ نه رسو نازل شي. دلتم ترتیب نزولی او جمعی دا سره موافق راغلی. د دې صورت ما قبل سره دا ربط مناسبت ته چې مخکې صورت کې بیان د توحید د دلایل او د قیامتو او بیان د مقرین او د منکرین او بیان د عاقبت تاغیو، او دلتوم بیان د توحید او د قیامت او د مقرین او د منکرین او د عاقبت ته. بللتم افتتاح پا قرآن پاک وا، دلتم افتتاح پا قرآن پاک. د دې صورت موضوع دادا الامحال بعد الدعوت داخل فی سنت اللہ تعالی. مہلت ورکول پس دعوت نہ داخل دی په سنت اللہ کی. د خدای قانون دارے چې دعوت اللہ ورکی، مہلت ولا ورکی، سوچو کا فکرو کا چې سره ایمان لا نوری دا اللہ عذاب پہ بیا راضی نو. درو منیرو کو خلاصہ لکل شیء اجل، ہر چیز د پاره او نیټه د مقرر په علم الہی کې. فلعذاب الكفار المنکرین المعرضین ايضا اجل، د پاره د عقاب د کفار منکرین معرضین هم یو اجل د وقت معین. فللامور مواقیت مقدرة وكل شيء له حد وميزان. بیان د قدرت د الله دی او د عجز د الہ او باطل او دی. ونسو علیہ السلام لیس بدعا من الرسل، نبی اسلام ناشنا د پیغمبرانو خو نه دی چې غریبا شو دی بشر پیغمبر راغی نور راغی، ټول بشر. او بیان د عاقبت د ظلم او د تکبر دی
او بیان د فریضه د رسالت ته د رسالت فریضه صدا دا د دې رکوع خلاصه ده. بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزل الكتاب من الله العزیز الحکیم. دا کتاب منزل دے نازل دے دا اللہ دے جانب نہ کہ عزیز او حکیم دے نو کتابوں مزید حکیمینو. ما خلقنا السماوات والارض ما بینها الا بالحق. ندی پیدا کی ماسمانوں مزکے سما بین کی کائنات دی مگر په حق سره. باطل ندی عملی دل علی قدرته تعالی چې دا دلالت کی په قدرت د الله باندې واجل مسمى او پنیټه مقرر سره. والذین کفروا اکسان چې کفر کړی دي اما انذروا موردون ان دې ته انذار ورکول شي اعراض کوونکی هغه نه اعراض کینو. قل ارأیتم تور تو چ خبر را کہ ما تاسو ما تدون من دون الله ای تاسو بلای الہ ما سوا د الله نه ارونی ما ته خبر را کہ با تاکید د پاره دوباره ذکر ماذا خلقوا من الارض شش دغه دی پیدا کې دم ذکر زمک کی سیسته سشے پیدا کړی دی. ام لهم شرک فی السماوات کنی دی لره شرک دے پاسمانو کی اسمانی کے سے شرکت شتے پزمکہ کی شتے. ایتونی بکتاب من قبل هذا راتنو کو کتاب در بخادینا تو رات کی رات دا اوخا انجیل کی تو اوخا او اسارت من علم یا یو بقید علم نتاسو سرسوی چا دلیل وی ان کنتم صادقین پر شرط دی کہ تاسو رشتہ نفعتو بہارات لپے ہو گئے بلکہ نشتا حکم دون اللہ سوک دا گمراہ تر بلکہ نشتا دا اغا چانا چی بلی ما سوا دا اللہ نا من لا استجیبو لہو چی اجابت تپار دنے کئی الہم القیامتی تر دا قیامت پوری مقصود تعبیر دزان چا قیامت پر رضی بیا کولے شی وهم عن دعاء غافلون دی تا دعا دینا با غافلی جماعدات دی پس پوری. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ چکل حشر شد خلقو کانو لهم اعداءن ایبدید پار دشمنان وکان باتم کا عبادی بانی کفار کو ما کانو یا نعبدون دی زنگی بات اڑو کرے انکار بو. وَإِذَا تعلیم آیاتنا بینات اسے آیتون زما واضح الذین کفروا آئے کسان چی کافران دی للحق حق تا لما جاءهم الحق دل تراغل دے هذا سحر مبین دا سحر دے ظاہر. ام یقولون افترا دی داوی دا نبی سام دا زانے جوڑ کرے دے افترا دے. قل ان افتریتہو تو پشرد دی کماد دی افترا کری فلا تملکون لی من اللہ شیئن نے مالکان تاسما لار ترہ دا حصی عالم بما تفیدون فی دا عالم باغت تاسو ورنوز پاگئی کی کفا بھی شہیدن کافی دے شہادت کون کے بینی و بینکم زما استاسو بمین. والغفور الرحیم اللہ بخون کے اور رحم کون کے. دا رفض استبعاد دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا. قل ما كنت بدعا من الرسول تو زنیم ناشنا دا پیغمبرانو نا بدت دیتی اغید پار نظیر پا شرع کی نہیں دلیل پا شرع کی نہیں زما دا پار خو نظائر موجود دی سمر پیغمبران بشر نہیں جرا غلی. وما ادری ما فلو بی ولا بکم زنیم عالم چه سبکی کی ما سرا اور یاد تاسو سرا پا دنیا کی او خرجو مقتلو
استے بشم کا قتل کولے بشم کا سبئی ان اتبع الا ما یوحى الی تابدان کو میں چما تباہ کولی ان اتبع شیئا الا ما یوحى الی معنی الا نذیر مبین نیم جگ میں نذیر ظاہر قل ارأیتم تو خبرہ کہ ماتا ان کان من عند اللہ کوئی دا کتاب دا جانب دا اللہ نا لکدے وکفرتا پی کفر کئے اور شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہی اور شہدیو کہ اور شاہد ملک عبداللہ بن سلام سیب شو علی مثلہی یعنی علیہ دا مثلو تحسین نہ پارا دے پا مثل دی یعنی پدی کتاب بانی چیزا ٹھیک کتاب دے اسمانی دے واحدہ کتاب دے فآمن ایمان روڑی واستکبرتم تاسو تکبرو کئے الستم ظالمین تاسو ظالمان نشوئے بلکہ شور پسی دا قرندہ ان اللہ لہد القوم الظالمین اللہ ہدایت کی قوم ظالم دا چیزا کم خلق پا علم الہی کے خاتمہ پا ظلم بانی دا دویم رکو شروع کیگی دا سور احقافنا دا دی رکو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے کان فیما قبلو بیان المنکرین للتوحید والرسالہ والقرآن مخ کے بیان دا منکرین توحید نا دا رسالت نا دا قرآن نا وہا ہنا بیان دلتم دا دی بیان دے وہ بیان مقابلیہم اور بیان دا مقابلین دا دی اور بیان جزائہم اور دا غید جزا بیان دے دا لمخ کے بیانو دا ظالمینو اور دلتم میں دا کافرینو ظالمینو دا دیرو کو خلاصہ الامحال بعد الاعراض الداخل فی سنت اللہ تعالی مہلت ورکول پست اعراضنا داخلی پا سنت اللہ کی والتذکیر بما بعد الموت او پند پا واقعاتو کلاتون کی دی پست مرنا و بیان اہمیت الاستقامت او بیان دا اہمیت استقامت و بیان البار لوالدے و بیان العاق لوالدے بیان دے احسان کون کے دا مور پلار سر دے بیان دا عاق دا والدین نہ دے او بیان دا عاقبت دی دوارو وہ بیان اہمیت الاحسان لوالدے او بیان دا اہمیت دے احسان دے والدین سرا مور پلار سر خیکڑا کوا عزت کوا وہ بیان مذمت العقوق او بیان دا مذمت دا حقوق دے ومن شان القرآن الکریم بیان دا شان قرآن کریم دے بأنه منذر و مبشر دے منذرم دے مبشرم دے او بیان خبت دا تکبر او دا فسق داغی انجام بوں بیان دی وقال الذین قبل الذین آمنوا وہی آکسان کے کافران دی اگرمون اے فی حقهم دی پا حق داوی لو کان خیرم ما سبقونا الیہم کدا ایمانو دا اسلام خیر وے دی بس اب قدمونا نو کرتا منگ بمخ کے ورغلی ورتا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا فَسَيَكُونُ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ کد ہدایت پا دی بیانمومی وہی داد رو دی پخوانی من قبل کتاب موسیٰ مخ دی قرآن نا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام اماما و رحمہ پہال کون دی کتاب کی دا مقتداؤ دا پس اقتدا کی دا او رحمتو یا موسیٰ علیہ السلام دا امام دا قوم او سبب دا رحمتو وہذا کتاب مصدق دا قرآن میں کتاب دے مصدق لسانا عربیا منصور خافظ سر دے بلسان پجب عربی سرا لینذر الذین ظلموا یرور کے سان چ ظالمان دی و بشرا للمحسنین او خوشخبری ز پار دے احسان کو منا لیبشر المحسنین
دا بیان د اهمیت د استقامت دی. ان قالوا ربنا الله، هغه خلق چې ربنا الله وای ثم مستقیم مقتضا ربنا الله باندې ولا يروع روعان الثعلب، د لومبړ په شان چلی نه کوي. دا لومبړ ډیر چلی شه دی. خلا فراغ من عليهم ولا هم يحزنون، نبا په دی باندې يروي او نبا دی غم جنوي کنه. یزمره بیمارو نو ټول حیوانات ته پوس تراله لو لومبړ به ایثار شوی نو دې شرمخ چې ورته چغلی وکړله. دا لومبړ چې راغی نو ته غوسه وزمره ته ولې رسو شي؟ وی تعالی مې څه د علاج کوشش کوم. وی سدی بیا مونږ ته وی د دې شرمخ دې سترګه کې دغه علاج دسته چې شراب شه شرمخ له مخو سترګه ولا بوقه راويست هل تخپیم زخمی شولا وی دې ګډ ګډ را روان دی. وی دالومت یا صاحب الخف الاحمر، اې د سری موزي خاوند چې بادشاہانو سره کېږي چغله مکوا. زما په سر دې چغلی کوله نو په خپل ته انجام معلوم شي. لومبر چې دې دا ډېر چلی شي ولې روم وای چې دغه سي مړې بیمارو لومبړي سار شو چراغ ورته ویل چې ته ولي سار شو. ټول خلق راغی دغلته کې رات لمنو یو بل زماره وی چې زبا چایم مې څنګه باچا بیمار ته پوله ده مې زبا چایم زماره له خشو خو بل باچا هم لاشته را روان شو سره یو کویله راوست چې دوه کتل مړې په کې ښکارې دو ته پنجه په هغه مو ته پنجه پورته دو ته هغه ما هغه ته خلوازه کړ ور ټوپې کپی ور ټوپې کې بس کوئی کې ډوب شل الظلم ظلمات، ظلم تیری دی بس دنیا کو لے چاہے مسلم جوڑ شن. خاجی بیشک آغا کسان کی ربنا اللہ اوئی بیا مستقیمی پا مقتضا دا ربنا اللہ بانی استقام ذر کرامتون دا پاسا دے نبا یرپ دی نبا دی غمیون وی اولئک اصحاب الجنہ دا ملازم دی جنت تی ہمیشہ وہی پہ جنت جزاء بما یجزون جزاء یور کی جزا پاغسر کی عمل کو وسن الانسان بوالد احسانا دمور پلار د حق ذکر کئی اس کے ما انسان تا دمور پلار سرا د احسان کہ مور پلار سرا خیگڑا کوا حملت امه کرها ووادح کرها حمل کې د مور د په مشقت سره وځي په مشقت سره کړی دا حمل زمانه کې مشقت ته د وځي کې مشقت ته پای چور کې مشقت ته حمل فصال 30 شهرا حمل د او فصال جدا کول 10 میاشتې دا د امام صاحب دلیل دی چې د جدا کول مده چې دانو دا 10 میاشتې ده. ظاهر خو تقاضا د دې کې چې حمل دیوم دیر شي او د حدیث احتمال شي چې د 2 کالو سیوا په مقدار د دوک د تاویدوم نه پاتې کیږي. اکثر مود د حمل چې ده دا 2 کال دي که چته زیاته خوارق دي خارق العادت دوحاک سے بھی ډیره مودا 100 کال پس پیدا کته دوحاک وته وي. بل هغه وایي چې دا 2 کال کې خوده د پي عادت ده بیا که فورن خوراک شي نو بیا به معده خراب شي د شپږ میاشتې کې کله ډوډۍ کله پي کله ډوډۍ کله پي معده به عادي شي ځکه نو بیا دا د مور مهنت ته حمل مشقت وضع مشقت 2 میاشتې په خپل غي کې ساتل دا مشقت حتی اذا بلغ شده تر دې خپل طاقت تورسیږي 1.5 کال تورسیږي وبل 40 سن بیا د 3 سنه سلیخت تورسیږي
دا مدة دا کمال دا عقل دا. قال رب اوزعنی ان اشکر انعمت علی ولا والدی. دیوی اے زما رب مال توفیق را کی د شکر استوستا د نعمت چې ما باندې کې زما مور پلار باندې کړی. وان اعمل صالحا او عملکم ساعت ته راضی کی واصلح لی فی ذریتی احدا مال اولاد زما کی انی تبت الی درجه امتاتا و انی من المسلمین او زد مسلمان نے. دا نازل لسو کی پشان دا ابو بکر سے صلیخت غامر تر رسیدلو مور پلار د ایمان دا وړو زوی عبدالرحمن ایمان دا وړو دا عبدالرحمن جو ابو عتیق دا شرف اچاته نو حاصل مور او پلار او زوی او نسی په ایمان مشرف شي. اولئک تقبلوا عنهم احسن ما عملوا دا کسانی چې قبلو احسن دا چې عمل کړي ونجاوز عن سیئاتهم او درگذر کو د بدو د دینه فی اصحاب جنت کې وعد صدق الذی کانوا یعدون وعده د رښتیا او هغه چې دې سره وعده کولې شو. دا د عاق د والدینو ذکر دی. والذی قال وعده افل لكما هغه څوک چې ویلي والدینو ته افل لكما طبا وقبحا ونتنا لكما دا کلمه ده په مقام د تدجر کې ویل شي. څوک اسم فعل ورته وی لکه ماهین او سواین پشان اسکت امنع دلته معنا اتدجروا تنگدلی ښکارا کو اتعدان ته مواعید را کوي چې زبر استیشما د قبر نه پس ته مرګ نه. وقد خلت القرون من قبلی وقد خلت القرون ترشی قرون زمانه مخ کې ولم تخرا خلا ندی راوتی وما استغیث عن الله دا مور پلار طلب د امداد کی دا الله نه عادت وی ویل کامن افطار ایمان دا وړه وعد الله حق لا حق دا فیقول ما ذا الا سد اولین دی وی کنه مردا قصید په خوانو خل زین خلق دانه په شان د زید ابو بکر سے عبدالرحمن صاحب کې په خوا د اسلام نه وحته شه د دین انکار کوي چې دا د په نسبت کې نازل بس یو حق دا ووینو چې د دغه په نسبت کې نازل هر څوک چې غوي. اولئک حق العذاب دا کسان ثابت دی باندې قول د عذاب فی امتن فی مومن په امتونو کې قد خلت من قبلهم من الجن چې تیر شي په خوا دي پیران بنی آدمونو انهم كانوا خاسرین بشکدي زیانکاران. ولکل درجات مما عملوا هر یو د پاس درجات دغه نه چې دی عمل کړي خپل خپل درجات. وليوفيهم اعمالهم دنیا کې چې څنګه د ټیکټ یا غسه بسورلی کوي کله فرست ټیکټ دی واغسه نو فرست کې بناستي او کله سکند یا سکند کې به کترت دی واغسه کترت کې بناستي. دغه سه د آخرت د عمل ټیکټونه دي. وليوفيهم اعمالهم اچ پورا ورکی دی له اعمال د دی یعنی جزاء د اعمالو هم لا یظلمون په دې ظلم نشي کوله په کمی د نیکه په ذاتی د بده. ويمرد الذين كفروا على النار اگر زیاده ک چړوان دي کړی شي هغه کسان چې کافران دي په اور باندې یو قال لم دي تبویل شي اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا بولی دی تاسو طیبات پل پحیات دنیا کی مزی مغڑاو کری دی خم محلو کی ماستوگن وا خی موٹرو کی مسورلائی کری دی خخ خوراکون مخوڑلی دی واستمتعتم بیات نفتا حیات دنیا بانی فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق. نا عذاب تا عذاب دس پکوالی چا تکبر کو پس مکہ کی بغیر حق ما کنتم تفسقون ایت تاسو فسق کو داس تاسو د فسق انجام دے. دا
دریم رکو شروع کیږي د سورہ احقاف نه. د دې رکو مخکې سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان عذاب الاخرته او دلته بیان د عذاب د دنیا دی، التعذاب د آخرتو او دلته عذاب د دنیا دی. د دې رکو خلاصہ ذکر قوم عادن، ذکر د قوم د عادیان دی. فینم انکروا من الانذار والمنذر، دین کارو که د انذار د منذرنا او د منذرنا، فبذالک هلکو، بس په دې هلاک شو. فوی تذکیر بایام الله، دې کې تذکیر دی بایام الله. بل بیان د دې خبرې دی وبيان أن يتان العذاب ليس في قدرة النبي عليه السلام بل في قدرة الله تعالى. روسل عذاب دا په قدرت د نبی اسلام کې بلکې په قدرت د الله کې دي. وأن طريقة الأنبياء التبلیغ، طریقه او فریضه د انبیاء دا تبلیغ، نه اجبار او نه اکراه. وبيان العذاب بزامم هذه انعام، او بیان د عذاب په دې زعم چې دی بویل چې دا چارپای دي صد بوت پنوم دي صدنګ پنو د خدای پنوم دي، دا تقسیم به کو. نو د دې په دې ځام باطل باندې هم یاداد چې بیان العذاب بزامهم ان هذا انعام، د دې دا ځام چې دا موږ باندې دنیا کې راحت ته طیبات خرو خزین دي، خسور لې دي، خ خوراکونه دي، خې جامې دي، دا غنه انعام دی، بلکې دا استدراج دی. وهذا شد العذاب، دا سخت عذاب دی. انه لا ينبغي الغرور باسباب الدنيا، غرور په اسباب د دنیا نه ده پکار. من کثرت المال وکثرت النفر وقوة الاجساد واستحکام الابنیه، ډیرواله د نفر، قوت د جسو، استحکام د بناګانو. فانها كلها سریعه الزوال، دا ټول سریعت الزوال دي. مشاهده د منګوینو بل پدی کې بیان دی د مذمت ته تکبر او د استهزاء او دعوت توحید ته په تذکیر به ایام الله سره. واذکر اخا عاد، روڑ کے روڑ د عادیان هود علیہ السلام، اذ انذر قومه بالاحقاف، د انذار کو قوم ته په وادي احقاف کې، دا یو وادي د یمن کې د عمان او د مهرا په منځ کې. وقد خلت النذر من بین یدی، تیر شو نذیران د دنه مخکم پیغمبران راغلیو، من خلفی رستم راضی. پس خبرته به الله تعبدوا الا الله، عبادت مکوئ د غیر الله. ان يخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بیشک زیریگم پتا د عذاب د ورځې لوی نه. قالوا اجئتنا لتعفكنا عن الهتنا، تا مونږ ته راتله کې چې مونږ غواړو د خپل خدایانو نه. فاطمه ان كنت من السحرة، تم ته معاویه کې عذاب راول را باندې کته رښتینه. قالوا ته پیغمبر انما العلم عند الله، علم د عذاب د رسول الله څخه دی. وبلغكم ما ارسلت به، تبلیغ اچم د بلیغه نمازی مخو تبلیغ دی بس. ولكن يراكم قوم تجهلون، تا یو قوم کې جاهلان دي چې استعجال د عذاب کوي. فلما رأوه عادوا مستقبل اوديتهم، ارکئ دی ما يعدون، وریزوا مستقبل د دې کندو د دې ګرمي شوی وا. قالوا هذا عارض ممطرنا، دا عارض دی ورید د چې مونږ ته ورون کې دا باران راته وو. ممطر خو الله دی، خدای سبب دی.
بل هم مستعجل دا تعالور عذاب دے داغی پہ عذاب ریحن فی عذاب علیم دا ریح دے پدی کا دا ہلاک شٹول پدی بانی سوا دوی سامد مومنان تدمر کل ہلاکو ہر شے بے امر رب پا امر درف سرا فاسبہو لا یرا الا مساکنہم دی اگر زیدل نچلی دے مساکن تش زینو پاتیو خلق ختم شو کذالک نجزی القوم المجرمین دارنگ لجزاور کو قوم مجرم تا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ اما دیر قدرت ورکڑو فیما پا حغشی کی ام مکناکم ما تعالی قدرت نو در کے پاگی انا فیدے اگر سستاتو جسین دی اگر سستاتو مکان دی اگر سستاتو نفرین دا اگر سستاتو طاقت و قوت ندے وجعلنا لهم سمع ابصارا وافئدة ما لو غدو قد سمع او سترګي اوړه فما غنا عنهم سمع ابصارهم دفونه کد سمع د دین ابصار د دی او نړونو د دی من شین د سسیزنا اذ کان یادو مداولی ذکر کی دیو کې انکار کو پاتون د خدای باندې حق ما کان بے صادقون نہ پہ اغا نازل بے اغا چدی سیدا پلین جزا داغی وبال داغی دا سلورم رکو شروع کی گی دا سورہ احقاف نا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربن سعادت تین مخ کی تذکیر بیام اللہ دلتم ابیام بیام اللہ دے مخ کی دعوت توحید تا دلتم دعوت توحید تا کان فیما قبل التذکیر بیام اللہ وہنا اذن کذالک دول توحید اور دعوت توحید تا مخکی نزل تم دا سے دیرو کو خلاصہ فی وقت الاعراض عن کتاب اللہ تعالی النجات عن العذاب غیر ممکن پا وقت اعراض کی دے کتاب اللہ نا نجات دا عذاب الہی نہ غیر ممکن وہ بیان ایمان الجن بل بیان دے ایمان دے جن فی اول الوہلت پاول وہلت مع کونہم ناریت تبی دا ناری تب دی دا اور پا طبیعت کا غرور تکبر دے پورت دی ودعوت الى قومهم او بیا دعوت تقبل قوم دا مبلغین شو بل بیان دا بازی دلائل توحید دے او ثواب دا جنو امان دے او پناہ دا عذاب دا اللہ نا اجرکم من عذاب علیم اعتراف دا منکرینو دے کہ کلا نفع نور کئی اعتراف او ترغیب د صبر تا او بیان د حول د محشر دی ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى ای هلاکړي ما هغه چې تاسو نه چاپیره دي د القرآن لکه قرى ثمود قرى لوط علیهم السلام وصرفنا الآیات ما اړولي دي آیاتونه بیان کړي مې لعلهم يرجعون دې د پاره دي واپس فلو نصرهم الله اتخذوا من دون الله قربان آلهة یا توبیخ د دیتا ولی امداد نکی دی سر پدف د عذاب سر لدینا اگر محبات دین ما سوا د الله نه ذریعہ تقرب او نیولی خدایان دا بدل د قربانان دیو سر امداد ولی اس نه کی دی خدا مون سر امداد کی بل دلوا عنهم بلکہ رک بی لدین غائب بی یو وقت بی وہ بھی نہیں بیا بنی افکهم دا دی دروغ دی وما کانوا یفترون چې دی افترا کولا وصرفنا الیک نفرا من الجن او واقعات کا چې ما مایل کتاته او نفر د جنونه داو یا نهو یا سو کوئی زیاتو د نصیبین وفدو چې کلا دا شیطانان پورته نشوتله پشوبو ناری وشتی شنو بیا دی کیا پیر قاصدان خوار کړل چې وګوره شنه کار دنیا کې شوی دی حضور بطل نخره کې موږ کو یو ځای ترانو تبلیغ د پاره
دی ویل هلمو هلمو الا راشه حضور سار منځ کو تلاوت به اوریدو په اوریدو سره بس دی مسلمانان شو اوریدو دی قرآن لر فرما حضرو چې قرآن ته حاضر شو قالوا انصتوا دی مريو ولته چپ شي وقت دی فلما قضيار کله چې قرآن پوره شو قرات د نبی اسلام نو دی ایمان راوړو د بیعتو کو په اسلام اوګه قوم ته منذرین د قرآن دا اوریدو نه دی متاثر قاری باسی تم یو وخت تلاوت کوو انګریزان یو لوی وفد روانو تقریبا 90 کسانو بس گاڑی ودرولو وګه کې خود یو سات کې ناستل چې تلاوت ختم شو نو ورالل اذا تلاوت چا کوي دا دکو بس هغه یمون دا ورېدو په اراده نو راغلی او په لارې دعا مو ورېدل او یا وار اسلام راوړ هغه کې 60 کم دا بن شوی اوس او یا کسان چې دی په ورېدو د قران باندې مسلمانان دا سټي سیب چو دام په مسلمان شو د قران د تلاوت په ورېدو پوجا بیا باقاعده مدرسې شروع کړي چې تنخواه باول ټوله ورکولا بیا چرورو خلق عادت کې نیمه تنخواه باغ ورکولا نیمه با خلقته تاسو قایل نیمه تنخواه تاسو ورکوي او بچو ته هم دا وصیت کړو چې ما د قران پوجا دا نعمت ما ته الله را کړی نو فورن پاوری دو باندې دی مسلمانان شو دینه معلومه شولا چې د تبلیغ د پاره د تحصیل تمام پنګړې ته ضرورت نشته دا د لک سات دی ایمان راوړو بس چې سیز دکل فورن لړل بلغوا عني ولو آیه مانو کيو آیات یو حکمی او مې ورسوي قالوا دی ویل یا قومنا اذم القوم ان سمع قرآن جب انزل من بعد موسی من اور یو قرآن نازل پس د موسی علیہ السلام مصدقا لما بین یدیه هغه کتاب چې مخکې لدینو یهدی الحق هدایت کی حق ته الى طریق مستقیم او برابر لارې ته یا قومنا اذم القوم عجیب داعی الله اجابت کوي د داعی د الله چې خدای دین ته مسوقبلی دا خبرو منه او ایمان او پاغه باندې اغفر لكم ذنوبکم وبخون او وجرکم من عذاب تان پناه عذاب امام شبدا دلیل وای دلته بس یجرکم راغله جمهور وای چې نه څنګه له دوه چې دا سره جنت شته سوګلاو چې دی بپا حوالی د جنت کی پورا نعمتونه بنی ډډې ډډې تبي ومن لجای الله سو کی جاب دای د الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فایمجن فی الارض ناجو الله لپدمکه خدای قدرت نه نشي فوت کې دی وليس له من دونه اولیاء دما سوا د الله نه دوستان ولکه فی ضلال مبین دا کسان په گمراه ظاهر کې اولم يروا آیا دین ګوري ان الله الذي خلق السماوات والارض الله غز پیدا کی اسمان او زمکه ولم يع بخلقهن استدل الله د دې په پیدا